عزتمن دومره غټ ظلم شوی دی چې یعنې یوه مور راپاڅېدلې ده او خپل دوه سکه بچي یې ډېر سخت بېدردۍ سره قتل کړي چې دوی ته یې اول کرنټ ورکړی وجلې دي. د هغې نه بعد ورپسې بیا د کور دروازه بنده کړې ده او ښځه د کور نه تښتېدلې ده. د دغه ماشومانو پلار راغلی دی، خپلې ښځې ته ټلیفون کړی دی چې بیا یې څنګه کارونه وشول. راځئ مینهواله ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسه د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو ډېر غټ ظلم شوی دی چې یوه مور راپاڅېدلې ده، خپل دوه بچي ډېر سخت بېدردۍ سره د دکې دپاره قتل کړي دي چې د دې ښځې خپل خاوند سره جنګ جګړه راغلې وه. د هغه غوسه یې یعنې کابو نه کړله، هغه غوسه بیا په دغه ماشومانو باندې ویستله. چې عزتمنه چې پلار یې تللی دی بهر ته چې ماشومانو ته د سکول سامان وړي چې دا به زه سبا ته د سکول کې داخلوم. چې سامان یې راوړی دی، سامان یې کور کې چې ډیپټۍ ته تللی، ښځې ورپسې ټلیفون کړی دی کور ته لاړ شه، بچي مې دله دغه شانتې په کور کې یوازې پرېښي دي. چې پلار یې راغلی دی کور ته، نو کور ته یې تاله وه. ښځې ته وویل چې چابیانې د سره راوړه چې زه کور ته لاړ شم. ښځې ورته وویل چې چابانې دروازه مې درته کوله پرېښې ده، پاس په کوټه باندې ورکوشه. چې ورکو شوی دی نو دواړه بچي ډېره سخت بېدردۍ سره قتل شوي. چې مینهوال چې دغه ښځه اوس تښتېدلې ده او دغه ښځه دې ونیول شه، دوی ته ټول نه ښه غټه سزا ورکړل شي. مینهوال زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.